أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. سورة الكهف 27 نمبر آیت. په دې 27 نمبر آیت کې نبی عليه السلام ته چې کوم منصب حواله ده، کوم ذمہواری ده، هغه ذکر ده. او د دې سره سره د تسلی مضمون دی چې دغه ذمہواری سمبالولو نه اخواته د هیڅ ذمہوار نه وي. د دې آیت شان نزول باره کې امام بغوی رحمه الله ذکر کړی دی چې عیینه چې کوم د مکی او سردار هغه راغی د نبی علیه السلام خواته، او چې کله نبی علیه السلام خواته راغی، نبی علیه السلام سره به دغه محفل کې بلال رضی الله تعالی عنه ناست، کوم چې فقرا او غریبانانو کې شمارو. نو بس دا نبی علیہ السلام ته ویل چې ګوره من قریش پس تا خوا دراتلې، سرداران براتلې، اسلام هم قبول کړي او د اسلام ډېر ترقی کړي وي، خو زمونږ دپاره رکاوټ دا غریبانان دي. که دا غریبانان ستا د محفل کې نه وی ناست موږ راتلو، خو چې دوی ناست دي موږ ته ځان بدې ښکاري چې په دې غریبانانو محفل کې موږ هم کښېنو. هغوی زړې جامې اغوستې دي او د غریبۍ ښکاره اثار پرې څرګند دي. موږ راشو دا لوی لوی خلک دې سره کښېنو، موږ ته ځان بدې ښکاري. نو په دې کې امیہ ابن خلف چې کوم دی هغه نبی علیہ السلام ته مشوره ورکړه چې داسې کار وکړه، خیر د غریبانان هم ځان نه مشړه، دا دې هم در سره شي، لیکن زمونږ دپاره دوه محفله جوړ کړه. یو محفل به د غټو خلکو وي، د مالدارانو خلکو وي، لکه عام ځینو ځایونو کې ځینې دیریم خلکو داسې جوړې کړي دي. نو یو محفل به د غریبانانو دپاره وي، هغه به جدا ځکه نه غریبانان به تا سره پکې میلاوېږي، څه خبره نه ده. او ځینې بل محفل به د مالدارانو کې به موږ غټ خلک تا سره کښېنو پاسو به. د امیہ ابن خلف دا مشوره او د عیینه کم حکم چې نبی علیہ السلام د باره کې هیڅ نه ویلي چې داسې کوم یا داسې کوم، لیکن فوري دا وحی نازله شو نبی علیہ السلام ته، او نبی علیہ السلام ته حکم ورکړی چې هغه څه چې کوم تا ته وحی شوي ده بس دقه بیانوه، صرف دقه ستا ذمہواري ده. دا ستا ذمہواري نه ده چې غټ خلک د ایمان راوړي او مسلمانان شي، او د هغې دپاره د هغې د رضا کولو دپاره به ته جدا محفلې جوړې، غریبانان به ځان نه جدا کړي یا بله محفل جدا کړي د هغوی د خوشحالولو رضا کولو دپاره. دا هر څه په ځای باندې پرېږدوه او صرف خپل وحي چې کوم ده خپل منصب هغه سر ته رسوه، یعنې دعوت خلکو ته ورکوه. باقي د دې خلکو خبرو خیال مه ساته چې دا مالدار دی، دا غریب دی، که ایمان یې راوړ اسلام به ترقي وکړي، که رای نه وړ نو اسلام به زوال سره مخامخ شي. دا خبرې نشته دی، بس د دې خلکو خاطر مه کوه. دې منځ منځ کې نبي علیه السلام ته یو زجر هم راغی چې که داسې ته وکړي، یعنی غریبانانو دپاره محفل صرف بیل کړي، نو هغې الله تعالی وایي چې بیا به د هغې نه بعد به ولن تجد من دونه ملتحدا، د الله تعالی د بغیر د پناه ځای به ستا ورک شي، پناه ځای به دې نه وي، یعنې دا لوی جرم شو. او له دغې نه علاوه نبي علیه السلام د الله تعالی حکم وکړ چې د غریبانانو سره واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم، ته چې کوم خلکو سره معاملات او تعلقات به حال ساتل غواړي، د هغې خلکو سره ساته. د هغې علامات دا دي چې یدعون ربهم، چې کوم رابلي رب خپل دعاګانې د الله تعالی نه غواړي، بالغداة والعشي، به سبا او بېګا کې دغه شان ده کې هغوی الله تعالی یادوي. نو چې داسې څوک هم تا ته میلاوي ده، که غریبانانو که مالدارانو، دا سره تعلقات او د ملګرتیا مستحق خلک دي. او د هغه خلکو سره ملګرتیا مه کوه چې خپل قلبهم د هغې زړه غافل کړلی د خپل یادولو نه، هغوی دعا ذکر اذکار عبادت نه پېژني، چې دا څوک هم دې سره ملګرتیا مه کوه، دې خبره مه وره. نو الله تعالی وایي واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک، تلاوت که د خلکو د هغه څه چې تا ته وحی شوي ده، من کتاب ربک، د کتاب د رب ستانه، ستا د رب آسماني کتاب چې کوم دی قرآن، هغې چې کومې وحی تا ته شوي ده بس دقه بیانوه، د خلکو مزید خیال پکې مه ساته. لا مبدل لکلماته، نشته بدلونکی دپاره د کلماتو د الله تعالی، د الله تعالی چې کوم حکم دی د هغې دپاره بدلونکی نشته. د دې الفاظو مطلب دا دی، مفهوم یې دا دی، الله تعالی دا فیصله کړې ده چې دین به غالب کېږي. ستا به دغه خوارۍ محنت سره، د غریبانانو به دغه ملګرتیا سره، به دغه غریبانانو به دعاګانو به اخلاص سره به دین ترقي کوي، غالب کېږي. به دا د الله تعالی فیصله ده. اوس که دا مالداران دې سیټ ته شي، دوی وایي چې موږ ناراضه شو، ستا خواله نه راځو،
او زمون په وجه به اسلام همدغه شند کې پاتې شي. نو وای دا خبره نه ده. الله مبدل لکلماته، نشته بدلون کې د بار د کلمات د الله تعالی. اسلام او نظام به غالب کیږي کدا خلک ملګرتیا کوي کنه کوي. دا خلک د نظام ته محتاج دي، دا نظام د خلکو ته نه دی محتاج. نو کدا خلک د قاعده شي الله تعالی ودا کار د بل چا نه والی نظام به بیا هم غالب شي. نو دا اسلام ته رقیده لپاره یو تسریش وجه مبدل لکلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. او تب بیا نمونی بغیر د الله تعالی نه زید پناه کېدو. دا یو قسم د زجر شو، وعید شو چې کبرز کا نبی علیہ السلام نه خدا سي ممکن نه و. اصل کې دا تعلیم د امت ته امت د سیونه کې وې کتاب داسې ووم کړله غریبانو د پاره د محفل بیل کو د مالدارانو د پاره د بیل کو. اگر کتاب کې د اسلام خاطر هم لټولې دي نو بیا هم تب بیا نمونی بغیر د الله تعالی نه ملتحدن زید پناهي، یعنی لوی مصیبت سره مخامخ شي. واصبر نفسك او صبر کا خپل ځان، یعنی بن سات خپل ځان مع الذين د هغه کسانو سره يدعون ربهم چې غیر بدر خپل، یعنی خپل ملګرتیا تعلقات توجه هغه خلکو طرف ته ساته چې کوم خلک رب دا بری دعاګانې غواړي. بالغدات والعشي، بسبا او بیګا کی غدا سبا عشی بیگا دین مراد کم دین اکثری وختونه د اکثری وختونو کې مستقل د الله تعالی نه دعاګانې غواړي. د الله تعالی د یادولو دعاګانو نه غافل نه دي، ځان دې لوی نه ګڼي، بس دا کې خپل توجه د خلکو سره برابر ساتي. یریدون جغیر الله وجهه مخت الله تعالی، وجه نه مراد رضا د الله تعالی دا مجازات. نو هغه سوچ اراده لري رضا د الله تعالی. نو د ملګرتیا د لپاره چې کوم د معیار د خبرې شوي هغه خلک چې دعاګانې غواړي، ذکر اذکار کوي، د دین پابند دي او د الله تعالی رضا لټي، دغه د ملګرتیا خلک دي. دا هر څوک شي او چې دغه خاص صفاتونه پکې نه وو نو دغه د ملګرتیا خلک نه لري. دغه به هر څومره نږدې شي څومره خپل خلک شي. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تعد او تبا نوک دے عيناك سترګې خپلې عنهم د دوینه، یعنی د دوینه خپل نظر نه اړي. تريد چې ته اراده ولري زینت الحیات الدنیا، زینت الحیات الدنیا خایس د ژوند د دنیا. دې ځکه چې خایس د ژوند د دنیا نه مراد تفسیر مال په قرآن ذکر کړی دي چې د اسلام رونق او ترقی ته مراد. ځکه دې ځکه چې محفل به ولا مالداران راضي کول څه مطلب دې د فار نو چې مالدار عمل پیسې راکې څه شي راکې بلکې دې خاطر مان چې اسلام غالب شي ترقی بیا مونږ نو الله تعالی وې داسې مکه ور دي خلکو نه نظر وانه او دا خیال ونه کې چې د مالدارانو په وجه باندې به اسلام رونق بیا مونږ ترقی به وکړي. دا خبره د دې خبرې نه بواوړي. ولا تطيع او تابعداري نه من د هغه چې اغفلنا قلبه عن ذکرنا، چې مونږ قابل کړي د زړه د هغه د خپل یادولونه. کم کس چې الله نه یاداو دعاګانې نه کولې هغه شکر صورت د اسلام برابر نه وو، د اسلامي احکام پابندي پکې نه و. نو کدا هر څوک مؤسسه نمونه خودل ځان ته سمره تاسو ځان نږدې کاوه د دې باوجود به ته خبره نه اوري. وتبع هواه هغه چې تابعداري کړي د خپل خواهشات پر مرزي ته ګوري چې د امي خوخت او د امي بدی شي او اسماني شرعي احکام خاطر نه ساتي دغه کسانو خبر به بالکل نه اوري. نو پته ولګیدل چې امیہ ابن خلف څومره غړ سړی شي، لیکن د خبره چې کومه داسې ده چې امیہ ابن خلف خپل د الله تعالی د یادولو دعاګانو والا سړی نه دی، دغه شان د خپل خواهشاتو پابند اسماني وحي پابند سړی نه دی. نو که څومره خې مشورې تراوړي بیا هم کته په نور پويږي کنه پويږي خو دې سړی ته وګوره چې د خپل خواهشاتو نه لګیا دی او د الله تعالی د یادولو والا دین. نو کوم مشورې څومره د همدردۍ ته خدا ولرات دا مقابله. نو دې ځکه کې د خبرې اوریدو نه اوریدلو د توجه او د ملګرتیا او کولو د نه ورکولو لپاره معیار ذکر شو چې معیار د هغه لپاره نه مالداري د نه غریبي ده بلکې هغه لپاره معیار چې کوم د تقوا او فرزګاری دعاګانې دي او د ملګرتیا نه کولو لپاره اسباب چې کوم دي نو غدا د دین نه غفلت بغاوت او دغه شان د خپل خواهشاتو بس چې څوک رواني گمراه خلک هغه سره خلکو سره ملګرتیا کول هغه منع وګرځول د یو مستقله کلیه شو مستقل وصول شو د قیامت پورې. وکان امره فرطا او ای کار د هغه ګډوډ فرط حد نه زیاتې تجاوز شرعي حدود کراس کول ته فرط ویل کیږي. نو ای کار د هغه ګډوډ یا د شریعت موافق نه. وقل الحق من ربكم او دغه خلکو ته وایا دغه چې تاسو مشورې درکې دغه خلکو ته وایا چې الحق من ربكم حق طرف د رب تاسو نه دی اندغه اسماني وحي تاسو رب نازل کړی ده. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نو چا چې خوښ ایمان دراوړي
او رچا چې خوښ شي فلیکبر کافر دي شي کفر دی وکي ان اعتدنا للظالمین نارا یقینا موږ تیار کړل ظالمانو خلکو ته پاره ور یعنی مطلب دا چې اسلام تاسو محتاج نه دی شریعت تاسو محتاج نه دی دغه تاسو د رب حق بیان دی چې الله تعالی نظر کړی دی که تاسو مرضی بس قبولې کوي که تاسو مرضی نه مې قبلوي خو نه قبلولو کې ټیم کې غوړي خبره دا ده چې موږ ظالمانو خلکو ته پاره ور تیار کړی دی سوچ آسماني کتاب آسماني نظام او آسماني قوانین او مسترد کوي نه مني هغه سړی به کافر شمار لکی کافر ته پاره کافر ته ظالم وي او ظالم د پاره بس ور دی او دا د سی ور دی احاط بهم سرادقها چې راګر کړي به دوی خلکو لره کوم چې د آسماني احکام مخالف خلک دي سرادقها لمبي د دی ور لمبي د دی ور به دا راګر کړي و ان یستغیثوا کدی پریاد کوي د وبوس کلو یعنی لمبو ماس کې سړی گیر شي د بس سمره ته گئی سمره به خرابي نو کدی پریاد کوي یغاث بالماء کالمهل یشوي الوجوه یغاث ردی پریاد باور د لکیږي بما ان بدسي وبوس سره کالمهل چې بشان د زوبي محل د زو ته ویل کېږي محل چې کم دی دا رتیل لاندې چې کم خیره پاتې شي هغه ته ویل کېږي نو په بد شکل کې بدرنګي کې بدغه وبو د سیله کې یې زو شانت کې او یا د تیل لاندې چې کم خیره پاتې کېږي هغه خیره په شان دي کم چې ټینګي یخ پاتې شي هغه شان کې بدرنګي او یشوي الوجوه ګرم به دومره یې یشوي الوجوه او طيب مخ احادیث مبارکه کې د شکر دغه بده مخ ته نزدیک اسکرو د پاره د خوري د نزدیک مخ ته مخامخ شي نو د مخ د پوسټه کې بخکته راو غورځيږي د ډېر تاو د ګرمایش ته وجنه بئس الشراب ډېر بد سکل دی د خلکو د دین دشمنانو د اسلام او د شریعت مخالفینو لپاره سکل دومره زیات خطرناک دي دومره بد دي وساءت مرتفقه او ډېر بد آرامګار د دې لپاره جهنم د جهنميانو لپاره د اسلام دشمن عناصر لپاره ډېر بد آرامګاه ده آرامګاه ته داسي استهزاء ان ویل شو اته آرام نوم نشان نشته نو ځکه وته ویل چې ډېر بد آرامګاه